الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر توبوا إلى الله توبة نصوحا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي رواية عن عبد الله بن يوسف عن عبد الله ابن بعسر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن وجد في صفيحته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو ما د الله د کتاب د دو مقاماتنا آیاتنا مبارکه ستاسو مخې ته ولوستل او دغه رنګ د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا یو دوا احادیث مبارکه ستاسو مخې ته تلاوت کو. مرګرو د جمعې بیان زمونږه په یو موضوع باندې هر دو جمعې په یو موضوع باس کو او بیا د هغې نه یوه جمعه د الله په توحید باندې او وحدانیت باندې تذکره وي. نن جمعه اراده دا وا چې چونکې 14 اگست دی په دې 14 اگست باندې وی زمونږ ملک آزاد شوی دی نو خلق د ازادۍ هغه غلط مقصد اخلي. اراده هم هغه وا خو چونکې د بعضی مرګرو د خواهش په بنا باندې یو موضوع عرض کو چې هغې ته توبه او استغفار ویلی شي. شاید دا نور خبرې ضمناً په دې کې راشي. مرګرو توبه او استغفار د خپل بنده الله رب العزت ته د هر څیز نه خوښ دی، لیکن توبه او استغفار په اخلاص سره اخلاص مثال علما ذکر کوي داسې لکه یو سړی په زندګۍ تنگ شي او د زهرو یو ګلاس یا یو پیاله خولې ته ونیسي او هغه وڅکي. کله چې د اسپیټال ته لاړ شي د واشنګ وشي کلمې صفا شي خدا خپل مرګ او د مرګ سختۍ ولیدي بیا به چرته هم د ګلاس یا پیالې د زهرو خولې ته ونیسي. نو علماء مثال بیانوي
چې الله ته د ګناونو نه توبه ایستل داسې په اخلاص لکه د زهر هغه پیالې چې یو سړی یو ځل وڅښي او هغه تکلیفونه پې برداشت کړي بیا دی هغه خولې ته نږدې به کړي تاسو نه تپوس نږدې به کړي خولې ته داسې په اخلاص توبه دی الله موږ ټولو ته نصیب کړي ملګرو په اخلاص توبه اخکل د ګناه نه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له په اخلاص سره د ګناه نه توبه ایستل انسان داسې پاکیږي داسې صفا کیږي داسې وینځل شي تبوي اډو دنه تو ګناه شوی نه ده لکه معصوم چې د موره پاک پیدا شي د ګناه نه د اخلاص توبې سره د انسان ګناونه الله معاف کوي صرف ګناونه معاف کېدل نه بلکې د هر مصیبت نے الله رب العزت بچ کړي او داغه رزق د داسې ځای نه ورکوي چې د دې انسان په خیال او ګمان کې هغه ځای نه لکه یو حدیث کې راځي یو صحابي او د سماتی ته ناسته د منګک سوړه کې ورنوزي او داغې نه ډالر کالدار روباسي او داغه مرګري مخې ته کیدي حتی چې ډیر وخت تیر شو سیو ډیره د پیسو لګي د 14 سمات کا پیسې ټولي جولای کې واچولې راغې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې اے د الله رسول دی مسلې تراغلې تپوس کوم غریبم دا پیسې منګک د سورین ریخ کې ماته مخې ته ډیرې کې نو آیا دا پیسې استعمالول ماته جایز دی او کنه عجیب خلکو صحابه نن چې مونږ په لار کې تپوس کو وي خدای راکې خدای درکې خود چا حق دی هغه ته وایا چې د چا دی ها د شریعت مسله دا ده چې یو څیز دی ومونته تر 40 ورځې به ځان سر ساتي یو بل تبوي که خپل غریبي استعمال کا او که بیا مالک پیدا شو نو هغه تباغه پیسې ورکي هغه سیز ورکي او که خپل خې صاحب حیثیتي نی استعماله نو چرته جمعات تا کونډه تا یتیم ته ورکا خو که بیا مالک پیدا شي نو بیا باغه پیسې ته د خپل جیب هغه مالک ته ورکي کتا کونډه یتیم ته ورکړي نو داغه خیرات شو سو پوری چې هغه پیدا شوی نه دی معلوم شوی نه دی او چې هغه پیدا شو بیا ستا خیرات شو خو هغه پیسې وته جیب نه ورکي دا د شریعت مسله ده سورزو پوری به ساتي مونږ ساتو ځکه خوار او ذلیل یو کنه الغرض هغه صحابي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے مرګریا دا خود دی آیات مصداق دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربی کائنات قرآن کی وئی سوک چی زمانہ او یرید پس ایمانو کی ومن یتق اللہ مخرجن اللہ وی د مصیبتونو تکلیفونو نبی بچ کم د مصیبتونو تکلیفونو نبی وباسم ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق باور کم د داسې ځای نه چې د خیال او ګمان کې بمني اوس منګک د چا خیال او ګمان کې دی چې دی بد سړی نه پیسې رو باسي او مخې ته به ډېرې کوي دا خیال نه دی د چا لیکن یاد لرا دا د الله نه پیارا د الله نه په تقوا سره رب العالمین د دې بندا غ رزق داسې فراخ کی بیا د بل جیب باندې او د بل مال باندې نظر ني دغه وجنا د عبد الله ابن عباس نے روایت ته مل استغفار چاچی پخپلو اعمالو کی استغفار لازم کا یعنی دی وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا وظائف کی دا پنځم وظیفه اخیر نه در کړی دا استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه دا وظیفه شته کنه شته پدې کې کنه
دا الله نبی وی مل لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا. چا چې استغفار لازم کا الله تا استغفار غواړي د خپلو ګناونو توبه وباسي. دا الله نبی فرمایي جعل الله له من كل ضيق مخرجا. رب العالمین با دا انسان اسما مصیبت نہ لری کی دار کے لری کی جواب راکوي ویخ کی نہیں. دغرنگ دا اللہ نبی فرمائی ورزقه من حیث لا يحتسب. او دی بنده تبا رزق د داسې ځای نه ورکي چې د خیال او ګمان بم نوي. الله دواړه وایي دغه دواړه وایي دا کومې چې بند وي نه دغه او دا پلاستیک شو اوس به یې هوا بره نه راځي. اے مرګرو استغفار ویل توبه استل الله تا په اخلاص سره یاد لري دا ډیر لوی عمل دی. الله دې مونږ ته نصیب کی. خو یاد لري یو خبره درته کوم چې استغفار داسې لازم کا پزان باندې داسې لازم کا رب العالمین پوری داسی ور انخلا داغ رحمت پوری داغ کرم پوری. علماء مثال ذکر کئی لکه یو معصوم یو بزرگ وی ورانه وک مور د کور نه بارو شړه چې زوزه زما د کور دا بزرگ وی زدی معصوم ته ګورما چې د کور نه بارو وته سمنځ د خپل کور نه او د دروازې نه داسې روان دی. ادریدا ډیر نا امید شو چې چرته بزم بل ځای خو مې نشته. الله بل ځای زموږ شته بل ځای د الله نه علاوه شته چرته بزم بل ځای خو نشته. راغې دا غور په دروازه باندې سرو لګولو چوکاټ باندې بس پدی سر لګولو کې دی معصوم ته خوب ورغې. دا معصوم دا بزرگ ګوري لږ ساعت چې تیر شو مورې دروازه کلاو کا چې ګوري معصوم په ګیټ او دروازې مس کې ود پروت دی. د دې معصوم خیال داو چې بل در او دربار مې نشته سوا د مور د درنا سوا د پلار د درنا سوا د خپل درنا. یاد لرا چې توبه رب توباسي وایا بل در مې نشته سوا د رب د درنا سوا د رب د دربارنا. الله بدی آغا توبه در رب العالمین په دربار کې قبليږي. پويږي که نه پويږي جناب پوي شئ. الغرض توبه استل یاد لرا د ګنانا یو دا چې مصیبتونه رب العالمین در باندې ختم یو بندا او دویم دا چې رزق دا غځای نه درکې د خان د دربار نه مګاڼه د نواب د دربار نه مګاڼه پرشفتونو سودونو کې مګاڼه په جوارو کې مګاڼه په سودونو کې مګاڼه په غلطو کې مګاڼه. یاد لرا وی غاڼه دا رب د دربار نه رب العالمین به رزق فراخ کی. خو تنن نه اراده وکا چې زب توبه او استغفار رب ته په ایمانو کې وباسم. تو ګوره کنه د الله نبی دروغ ویلی تاسو ته هم دروغ ویلی که رښتیا ویلی دي نبی پاک رښتیا ویلی دي کنه نو په دې رښتیا او پکار دي چې موږ تاسو عمل وکړو کنه رونو. ذکر الله نبی وی من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله وی چا د الله نبی وی چا چې استغفار لازم کا د هر مصیبت او غم نه خوا کا مصیبت او غم داغي سبب معلوم دی یا نه دی معلوم. کله او سړی باندې مصیبت را روان دی خداغي سبب معلوم دی کله سي سبب معلوم نه دی خو زړه پریشان دی. الکه څه چل نسی می دا زړه خپه وای کنه وایو کنه وایو جواب راګی کنه. ګور دی کې وای من کل ذیک مخرجا ومن کل هم فرجا. هم اغه ته وای چې مصیبت راغله دی خو سبب معلوم نه دی ویاسې می زړه خپه دی. یو ذیق
هغه مصیبت دی هغه تکلیف دی چې دا غي سبب معلوم دی قرض دی د قرض نه پریشانی سبب معلوم دی دشمنداری دشمنی نه پریشانی سبب معلوم دی غریبی د غربت د وجنا تنګي سبب معلوم دی یو داسي وی چې هر سډيري خوسړه خپوي پریشانی دا الله نبی وی دي دواړو پریشانو نه دا انسان لریکيږي په استغفار سره او دغه رنګ ويرزقه من حيث لا يحتسب او د رزق ملاويږي به دا غزاینا چې د خیال او ګمان کې بني نو خوخه مو دا مرګرو چې نن اراده وکړو الله ته توبه وباسو زر ته د خپل ځان وایم زما پکور کې د مرغۍ د پيو کمې وي چې پیدا کیږي نه نور هر نعمت زیات دی د استغفار د وجه یاد لري یو پریشانی وا سوخ کی چې زما پته نه لګی دا سلور میاشت ز غیبم د دې ځای نه اوچت کم دا ټول جانګیره سیل کړو ما پس د چا دا خیال نو چې استاد بروغ راشي دغه سیوا کنه وا تاو ته پته ده بازی تکنه لیکن یاد لرا دا استغفار د وجنا ما سره چې کوم ملګری جیل کې وغی ته ویلې استغفار وای او اخیری کې چې زرا وتم نو د جیلیانم دا تمنا واو د فوجیانو هما چې مونږ ته جی س تقریر وکا ستا اخیرنی تل دی اخیرنه ورځ د پجیل کې مونږ ته س تقریر وکا ما په دې موضوع کړو په دې موضوع نو جیلیانم جړل او فوجیانم جړل ځکه هغه جزانم تنګ وکړ او مام جړل زړه نرم شي سړی الله رب العزت داغه مصیبتونو رحم دا وظایف چې ما کوم درکړي دي دا معمولی مګنی دا کوي تاسو وی نه پدې کې استغفار دی استغفار د وجنا دي اسکرا دي بچو کې الله برکت چي الله رزق کې الله برکت چي زندګۍ کې الله برکت چي باران ټیم په ټیم وریږي د رزق سبب برد اسمان نا ټیم په ټیم راځي دغه شان برنا فیصلی د رزق ټیم په ټیم راځي یو سړی راغی وی رزق می تنگ دی عمر فاروق ورته وی استغفار وایا بل راغی وی بچی می نشته وی استغفار وایا بل راغی وی جی باران نشته وی استغفار وایا حدیث سره ثابت خبر الغرض استغفار یعنی توبه استل الله ته د ګنا نه یاد لري یو حدیث کې را دي د دې بندا د استغفار او توبې د وجنا څومره مسلمانان چې وفات شوي د په مقبره کې خواوشا مقبرو کې الله رب العزت دا غینم عذاب کمی د استغفار د وجه مور او پلار خور کې در کې نه شام مسلمان باندې کوم عذاب دی رب العالمین هغه عذاب په دای باندې کمی سمو خیال دی په مور او پلار باندې عذاب پرشتہ دارانو عذاب د قبر چې تاو ز استغفار وایو هغه سره کمیږي نو دالوي خوش قسمتی ده کنه مور او پلار چې چامبړي وي وایي ښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سوک چې د مور او پلار نافرمانو مور او پلار ته خفت له او دې نو بخلي وی دا څه کنه دا څه شته کنه په موږ تاسو دا مسلمان دې استغفار وی استغفر الله رب ویلې او د ثواب پنیتی د مور پلار د پاره بخي حتا یكتب الله بارا حدیث کړه حتا چې د مور او پلار د نه خفتلیو د مور او پلار پنې کانو کې ولیکل شي هغه مور او پلار ته رضا او خوشاله شي که مور او پلار د مرګ نرستو خوشاله وي استغفار وایي حتا یكتب الله بارا زکه کلا مور خپوي د بیګمې د لاسه زکه بیګماتې خوې داس کله پلار خپي یاد لري تا نه افغان سره لاړل تیو نه بخلی دال او چې وی نه بخلی ګوره معاملې د سخت ده جنت ته نشیتلې ګوره
ځکه د الله نبی وی هم جنتک و نارک، دا مور او پلار تا د پر جنتم دی او تا د پر او بند جهنمم دی. دا غي خفغان او په خفغان سره تلل دا درته جهنم دی ګوري، او دا غي خوشحالی سره دنیا نه تلل چې تا نه خوشاله دي دا درته جنت دی ګوري. دا الله نبی وی اوس خو خدای د چې جنت غټي او که جهنم غټي سب غټو ها وایو واستغفار کنه د ګوتو په بندونو غني وړي وړي تسبیح او ساتي نور سن شي ویلې دا خو ویل شي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د الله نبی وی چا چې درځي سل پیری استغفار ویلي سو پیری سل پیری دنه درځي څومره ګناه شوی دا د دې سل سره استغفار د وجنا الله دغه ګناه درځي معاف کوي. بس بای دین وړاندې چې څه ګناونه شوي توبې ته وباسو، الله ته متوجي شو، الله ته وجاړو، دا جړه به اخر کې کار ورکړي ان شاء الله. او چې نه کو ګناونه او په ګناونو بیا فخرم کو دغه انسان ته الله توبه نه نصیب کوي. ځکه زما استاد په توبې او استغفار ګوره رب ډیر خوشحاليږي. یو حدیث د مشکات کې راځي، توجه سره واورئ. بطور مثال نبی علیہ السلام بیانې تمثيل پتو سامان سفر واغستو اسور سره ده پس اسمانه کې خود زیبلی علاقې ته سفر کوي. یو سره تورسید دیوی دا غرما سفر نکم د دیونی لاندې به آرام وکم، چې کله نور ګرمي کم شي بیا به سفر وکم. اسی وتړ حدیث کې راځي سامان داس د پاسه پروت ته د خراس کاک زادې خراس کاک پروت د چسترګي ورغي ودشو خوب پورا شو د پاسه دو ناغه اس چې کوم ځای تړلو آلته نو د ډیر منډي والد الله نبی وي، لیکن اس پیدا نک چې ډیر ستړی شو د نا امیدۍ په حالت کې راغې دا غون اعلان د سملاست چې زمر خواسم راغې خراس کا کلاړه خو چې مرشم نو پارام خو به مرشم پدی غم او فکر کې بیا دا غون اعلان د سملاست پويږي زما په خبره ها پويږي کنه. کله چې د سترګې ورغي په افغان کې او بیا سترګې کلاو شي ګوري آغاز سره د ساز او سامان د سفر د خراس کا اکثر او هغه سید د مخې ته ولاړ دي. الله دې ډېرې خوشالۍ نه د الله حمد او تعریف بیانې. پاغه حمد او تعریف کی د خطا شو د حمد کی وی الله مانتا عبدی وانا ربک، اے الله تزما بندا او زستار بما سشو خطاش پکار خدا سو چې الله مانتا ربی وانا عبدک، اے الله تزما رب او زستا بندې ما. نو د خطا شو نبی علیہ السلام وی ډېر خوشالۍ د وجنا سوئی اللہ مانتا عبدی وانا ربک، اللہ تزما بندہ او زستار بما خطا شو. اللہ نبی ہوئی دا بندہ پدی اسرات لو خوشحال شو جبے غلط شوا جبے سشوا خدا بندہ دیر خوشحال او دا خوشحالی دا وجنا دا جبہ غلط شوا. دا الله نبی وی دا بند بم پدی خپلاس دمرنی خوشاله شوی سمره چې د انسان په توبه او استغفار رب العالمین د دین زیات خوشاليږي. باب التوبه والاستغفار کی مشکات کی روایت ہے. په خبره پويږي نه پويږي الله د خپل بندا په توبه او استغفار خوشاليږي. مرګرو چې الله طرف ته متوجي شو الله ته توبه وباسو چې الله بل درو دربار منشته سوا استاد درو دربار نه دا پریشانی زما خان حل کول شي کده خان پس ټوپک ګرځوم، نه دا پریشانی زما بادشاہ وزیر حل کول شي نه سیاسي لیډر حل کول شي. ځکه نن خو مونږ زنده‌باد چغې چا پسې وو زنده‌باد
اوس بیا الیکشن را رواني چغې به غریب د چا پسې وي وو که نه لیډر لر کولی شي تکلیف الغرض مرګرو قرآن کریم کې رب العالمین فرمائی توبو الاللہ توبتا نصوحا توبو باسی اللہ تا توبہ پا اخلاص باندی سباندی توبو الاللہ توبتا نصوحا توبہ باسی اللہ تا توبہ پا اخلاص باندی دے اخلاص توبہ چیوزل دیکھ کا بیاغ گناہ تا متوجی کی گا ما زنانا سودنا غیبتنا چغلینا جوارینا غلانا ڈاکینا غلطنا توبہ اخکلا بیاغی غلط تا متوجی کی گا ما یاد لرا زما رب گرے پماؤ تابانی داو یاو میندو نزیات میرا باندے اغا معصوم چی خفا دا مور نوت راغی دا مور دا کور پاگا چوکاٹی سر کی خدود شا چی بل درو دربار می نشتا اخیری دا مور اغا شفقت چی بچے روچت کا دا خپلی سنی سر جوخ کا چی وی بچے تا تسمر تکلیف رسیدا یاد لرا داسی میندی او یا کجمشی حدیث کرا دی دا داسی او یاو میندونا دا رب شفقت پخپل بندبان زیاد مہربان دے زیاد شفقت کا ان کے دے یو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام صحابہ کرام سرا پلار روان دے گوری یو زرانا ویلی دا چدی کی محمد دے او دا محمد مرگری دی خو محمد علیہ السلامی پی جندلے ندے پی جندلے تیز ہوئی پی جندلے دا زنانا پا منڈ منڈ راغا تپوس کئی آیوکم محمد اے پتاسو کی محمد سوک دے اللہ بلکی ددین اڑان دی دا زنانا اور تا پکے ورکی حدیث کرا دی غیق کی معشومنی والے دے کله چې پوکې ورکې هغه لوګې رستو راشي دا خپل بچې بچ کی داغینا چې دا لوګې ونه وي دا لوګې سکی وی نه وي نبی علیہ السلام او صحابه ننداره کوي کله چې دې زنانه ولیده نو فورن اورې په ځای پرېښودو راغه تپوس کوي ایوکم محمد پتاسو کې محمد څوک دی صحابہ کرام ورتوئی دا زمون محمد علیہ السلام دے دا دے وی او محمد عزتانا تپوس کول غوارما وی وایا بی بی سا تپوس دے وی تپوس دا دے داراتا وایا چی رب داو یاو میندو نزیاد شفقتو میرا بانی کا ان کے دے نو خپل بندہ خپل بچے خو اللہ خپل بچے خو انسان دا مصیبت نہ بچ گئی بچی بانی چر سمرا مصیبتی نو مور اپلار سکئی وائی 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 بچ گئی کہنے رہا دغس یہ رتا سو غالباً نہ پوئی گئی جواب ٹول نہ رکھا ہوئی ہاں پوئی گئی ٹول نو محمد آپ بچے خود مصیبت نہ بچ گئی انسان او تاسو آئی چدا اللہ داو یاو میندو نزیات شفقتو میرا بانی کا ان کے دے نو داراتو آیا چی بچے خو بچ کئی مورو پلار دا مصیبت نا دا دی دمرا مہربانی دو جناب ولی بیادا بندہ چی داو یاو میندو نا مہربان دی اللہ پی ولی جانم تا غرزی سوال دیر اہم ہو اہم دے کنا دے مرگرو دا سوال اہم دے کنا اہم دے کنا ولی جانم تا غرزی ولی جانم تارتاوئی نبی علیہ السلام دا دی زنانا خبر چواوری دا حدیث کرا دی دیر سات نبی علیہ السلام غلیو جڑلی دیر سات غلیو جواب نور جڑلی سترگو نوخ کتلی اخیر کی وی او بی بی دارا تاو آیا چکلیو بچے دا پلار نا آکشی نو پلاری دا خپل جیداد نا اباسی آنا اباسی ہے کنا آگ بچے نافرمان بچے وزما پا جیداد کی ددی سنشتا دغا مثال دے رب العالمین کلیو بندہ تواگی اگدی کی چدا بندہ استو باسی
اوسو باسی خو چې رب ته پته ولګي چې دا بنده توبه استواله نه دی د زمانه آق دی نو بیا آق د خپل جیداد نه وباسي آق د خپل جنت نه وباسي چرته بوزي جهنم ته الله مولت ورکه انسان ته ګوري حدیث کې را دي په دې وګو کرامن کاتبین ناس دي الله الله سناستي کرامن کاتبین ناس دي کله چې دا بنده ګناو کی نو دا کرامن کاتبین یو د خیوږي ملائکه دا یو د ګسوږي د خیوږي دا ملائکه د ګسوږي والا امیر او مشر دا سوچ دی امر نه دا لیکل نه کوي د ګناه حدیث توجه سره واوري کله چې انسان ګناه کوي او کی نو دا ملائکه ورته وي د خیوږي لالیکما لیکه ما شاید توبه وباسي خو چې کله وخت ورکې تیر شي د ملائکې ته پته ولګي چې دا بدبخت توبه نه وباسي وی لیکه دا بدبخت توبه نه وباسي دا ګناه په ګناه کې ولیکه زما استا انتظار کوي د توبې د خپل ګناه له به توبه وباسي د خپل عمل صحیح کې وسم بشي خو بیا هم مونږ او تاسو د بغاوت پسې روان یو زناګانې دي غیبت دی سود دی چغلي ده حرام خوري ده جواري ده غلاګانې او ډاکي دي غلطي کول دي شراب نوشي ده یاد لرا زما رب ډیر مهربان دی یو حدیث کې را دي دا یو میندو نه زیات مهربان دی کله چې د بدر قیدیان نبی علیہ السلام راوستل نو پاغه قیدیانو کې ښځې او سړي دواړه قیدو بند کې راوستي ښځې بیلې بندې کړي او سړي بیل نبی علیہ السلام صحابه سره دی دغه قیدیانو نندارې ته ځي ګوري په زنانو کې یو زنانه ده چې ډېره اوتره او سر ببر پاغه قیدیانو کې ګرځي او منډې وایي ماشومان ګوري دینه ماشوم به درکه شو ماشومې کته یو ماشومونی وي مخ ته وګوري چې دا د دې بچی ني نو پریږي دي بل ماشوم یو ګوري او نبی علیہ السلام تماشا کوي توجه سره واوري حتی سریر وخت پس دالی ونی وګرځي دا یو ماشوم ولید اخیر دا چې هغه ماشوم سینې سره جوخ کو په مخمخي چپی کوي څه کوي مرګرو په مخمخي چپی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی او مرګرو تاسو نه تاسو کو سمو خیال دی د دې مور متعلقه کتا سو وای چې بیبي دا بچی راکا دې مونږ زبکو قتلو نو آیا دا مور بدا بچی تاسو ته قتلولو ته در کی صحابه کرام وی نه دا الله رسوله مونږ داغي محبت ګورو چې غيږي ته چا پیر کړی دا په یو مخ باندې چا پی اخلي او کله یو غيږ ته چا پیر کړی دا بچی ورکول خو در کنار خپل ځان به قتل تور کی خو بچی قتلولو ته نور کوي بچی وجلو مړ کولو ته نور کوي هغه دومره مینه ساتي هغه به بچی څنګه قتل تور کی خبره پوه شوي که پوه نه شوي پوهیږئ زما په خبره نه سي ما ستړی کوي پوهیږئ که نه نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وایي او مرګرو کلاو غوږونو سره واورئ کلاو واورئ څنګه چې په دې مور ستاسو یقین دی چې قتلولو لور نکی مړ کولو لور نکی تاسو ته در نکی د دې محبت ته تاسو ګورئ ځان به قتل کی خدا با تاسو در نکی د دې محبت ته وګورئ داسې او یا میندې د الله نبی وایي او صحابه او چې راجمع شي د داسې او یا میندو شفقت مینا او محبت د خپلو بندګانو سره د رب العالمین نه د دین هم سیوا دی داسې او یا میندې
دا غي شفقت به دومره ني څومره چې زما د رب شفقت د اویاو میندو نم زیات دی. لیکن بیا بند باغی روان دی. په جشن آزادۍ کې وګوره ملک آزاد شو، لیکن بیگا یا نن یا اوس چې په دې روډونو څومره خرافات کېږي، ګانې لګېدلې دي، اړو احساس نشته چې توبه الله توبه سو. د ملک وزیرانو ګوره، د ملک افسرانو ګوره، فوجي عہدیدارانو ګوره پچا پرده نه اچوم. د ملک آزادولو د پاره بیگا به څه کړي، یا نن درځ څه کوي 14 اگست دی څه کوي وې د می ګړی یو کنه شکریا در ادا کړي. بیا هم د توجه نشته چې الله ته توبه وباسم. ما وی دا دواړه خبرې چېړم، اراده د توبې او استغفار نوا خدا خبره مسکې راغه. او زما د ملک افسرانو، او زما د ملک عوامو، او زما د ملک لیډرانو غور سره واورئ، الله ته متوجه شئ. څنګه چې مکه فتح کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابه کرام فاتح په مکه روان دي، د الله نبی په اوښ باندې ناست دی. الله سبحان ناس دی. ملکی مکه فتح شوا، اوښ باندې کرا دی دا ګیره مبارک هوا سره داسې زانګي دا د اوښ داغه کوب سره لګي دا داغه موار د اوښ سره داغه زین د اوښ سره لګي دا او د اوښ د پاسه الله ته سجده ولګولا چې الله غ ملک چې تا ته ز شړلم، الله غ ملک چې دی کفارو ته ز شړلم زیخ کلم نه غ ملک ماته ملاو شو. الله ستا شکریا ادا کوم. دا د جشن آزادۍ هغه موکوا او دا د نبی طریقه وا. نن د نبی امت ځان ته یو جشن آزادۍ کې څه کوي؟ د می ګړی که نه ګړی بیگا به شراب څکلی شوي که نه؟ د ملک کبراو بیگا به زناګانې شوي که نه؟ نوجوانانو څه وکړل؟ بیگا به څومره د الله حکمونه مات شوي، نن به څومره ماتیږي. دا ویجی مونږ باندې رحم نشته. قسم په الله د رحم انتظار مه کوئ. که اعمال صحیح نشلو پاکستانو واورئ او عوام افسرانو واورئ، د رب د گزار انتظار وکړئ چې گزار را روان دی. نن دی که سبا دی گزار را کوي راته. دا تاسو مونږ چې بیګا څه کړي وګورئ میډیا باندې، یا دا نن څه کوو وګورئ میډیا باندې. د رب د سپیړ او عذاب انتظار وکړئ، د رحمت انتظار نشته په دې کې. دی اعمالو سره رحمت ناراضي. 14 اگست دی، ای خدایا په روډونو څه کېږي. 14 اگست دی که نه؟ تو لعنت دی په داسې ملک او په داسې افسرانو. ملک وی آزاد شي. ملک آزاد نه دی، غلامی ده. صدا غلامی به دې ته نه وایو چې چا د ملک په آزادۍ کې وینې توی کړې وي، چا د ملک په آزادۍ کې 1200 علما د توفو خلو ته تړلی شي، د چونو بټو ته اچولی شي، د بمبئی نه تر دهلی پوری، دا هندستان او پاکستان چې یو تاریخ ذکر کوي، بمبئی نه تر دهلی پوری د علماو لاشونه ونو پوری تړلیو چې د دې نه خلک عبرت اخلي او ګوري دیتا چې د ملک د آزادۍ چغه ونه وي. باوجود د دې چې د علماو لاشونه د ونې پورې ونو پورې وتړل بمبئی نه تر دهلی پورې، لیکن د دې ملک علماو دې ته ونه کتل. هغه د ملک د آزادۍ چغه واله ابو کلام آزاد رحمت الله علیه او علماء دیوبند او دا ملک آزاد شو. دا ملک د چا په وینو آزاد شو؟ د 1200 علماو وینې توی شوي. یو غټایټ چې نن په کورسۍ برسر عام ناست دي، که هغه نیشنل دی، که پیپل دی، که مسلم لیگ دی، که نواز دا سره پی ټی آی دا، که بل لیډر دی، ما ته دې وښایي چې د دوی په دې ملک کې څه قرباني وه او د دوی د مشرانو. دا مشران چې هغه خو زمونږ علماء دیوبند د دې ملک په ازادۍ باندې وینې توی کړې وي، لیکن پښتو کې متل دی غول یو کلو ټیسونه پې بله چي. جشن ازادي او بیا جشن ازادي چې کوي نو په کومې طریقې سره کوي؟ ولې را باندې هغه حقیقت راس پړی. دا ملک علماو آزاد کړو. نن چې دا شنه جانډه ستوره او سپومۍ
او ورسره دا سپینه ټوټه ستا او ما په نظر لګي دا د علماو په وینو دا جانډه جوړه شوې وه څه باندې جوړه شوې وه او انشاءالله علما د دې ملک بدخوانه دي خیرخوا دي زه به ازادي ورته هله ووایم چې نن په زرګونو علما په جیلونو کې پراته دي د هغوی بچي جاړي قسم په الله د هغوی بچي جاړي 5 کاله 6 کاله وشول وګورئ میډیا باندې هغه چې د کور نه اوچت کړي دي تر اوسه پورې پته نشته شته داسې علما که نشته زمونږ د کلي امداد الله استاد زوی 15 کاله وشول غیب دی پته شته مفتی زمونږ ملګري علما په جیلونو کې پت اسیر دي آزاد نه دي او زه دا ملک آزاد وګڼم دا ملک د انګریز غلام دی نظریاتي دا ملک د غیرو غلام دی نظریاتي یاد لره کله چې دا نظریاتي آزاد شو زه به چغه د ازادۍ ووایم چې پاکستان آزاد دی ازادي خو دې ته وایي چې خود مختاري وشي نن علماو ته آزاد بیان ملاویږي دا نن بیان چې ما وکړو د حکومت فرشتې به ناستې دی ګوره د ملک ازادي نه مني حتی چې په ما باندې راشي ما اوچت کي مثال دا ازادي وه ازادي خدا وه خود مختاري وه هر چاته حق حاصل و چې هغه حق خبره وکړي که ازادي دا وه د ملک دا ازادي نه وه خدای طرف ته متوجه شي او د ملک لیډرانو او د ملک افسرانو خدای طرف ته متوجه شي توبه وباسي دا بېګا چې موږ څه کړي دا یو میندو نه زیات مهربان دی ګوره که توبه ترې نه وباسئ نو کرام کاتبین د ګسوګي ملائکه به ولیکي چې وی لیکه دا بدبخت بد نصیبه جهنمي وی لیکه الغرض استغفار توبه استل د ګناه نه یاد لري دا لوی عمل دی دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توبہ لمن وجدا فی صحیفتی استغفارا کثیرا پورز دا قیامت خوشحالی بھئی آغا چاہ دا پارا آغا ورز دیر دا پریشانی دا اللہ مجھتے بچ کی خوشحالی بچاتے توبہ لمن خوشحالی بھئی آغا چاہ دا پارا وجدا فی صحیفتی استغفارا کثیرا چھ داغ پا عمل کی زیاد استغفار کا عمل لکلے کی دا پا عمل کی زیاد استغفارو زیاد اللہ تا استغفر اللہ ویلو دا اللہ نبی ہوئی دا با پورد قیامت سوی خوشحال بھئی خوشحالا او مرگرو پا آخرت کی خوشحالی غوارو کا خفگان زویلے گو براڑا خوشحالی غواړو کنه تاسو ته هم خوشحالی غواړو کنه ها خوشحالی غواړو کنه خفګان د خوشحالی د پاره استغفار دی د رزق د پاره استغفار دی د مصیبتونو پریشانونو ختمېدو د پاره استغفار دی یو حدیث کې را دی نبی علیہ السلام فرمایي کان آمنینی لامتی زما د امت د پارا وفی روایت کان آمنان فی امتی زما د امت د پارا دعا امن دی دعا امنا چاغا زما په امت کی وی د باندې با امنی خوشحالی او سکون وی یو امن د الله نبی وی اغا وجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نبی موجود دی اغا قوم ته امن دی خواکا اغا قوم کافر ولی نه دی خو چې د نبی وجود ورکی موجود دی د کافر د پاره هما د نبی وجود سره وای 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 دی په لما طرف ته توجه کوي د نبی وجود سره هغه د پاره ها وای کنا د نبی وجود رحمت او امن دی ملکی مکی والا چکل نبی ورکی موجودو یاد لراغ مکی تا امن ہو
خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیخ کا مکې نه لاړ مدینې ته پاغه قوم باندې او عذاب راغی چې هغه عذاب ته قات سالی ویل کېدا تر دې حد پوری چې د ونو پوری په قات سالی کې پانی ختم شوي په خوراک واخه په خوراک ختم شه اډوکی جول هغه اډوکی جول ختم شول حتی چې یو ببولو تناستو بل به شاته ولاړو چې دې بکله د بولو نه پاسي چې زه دا بول را واخلم او وی خورم ځان په موړ کما دا 50 عذابو وای 50 عذابو په مکی والو چې کله زمان نبی وجودي مکی نه ښک مدینه تلاړه کا نام نانی فیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام بخاری تاریخی کبیر کې وایي چې دوام نو د الله د نبی پر دور کې رفع دوما وبقى الاخر هغه دو امننا یو عمل لاړو دنیا نه چې هغه وجود د نبی علیہ السلام لاړو دنیا نه وبقى الاخر او دویم پای کې باقی دی ترکت فیکم الاستغفار الى یوم القیامه دا الله نبی وایي خو دنیا نه لاړم لیکن تاسو کې پریدم تر قیامت امن والا سزا چې هغه استغفار دی تر قیامت هغه وایي پتا صبح منوي عذاب بني نن زمون ملک امن شتا وایي کنه امن شتا امن شته زمون ملکی ها نشته ځکه نشته امن چې استغفار نشتا اخبارات وګوره میډیا وګوره قتلونه عام دي دماکې عام دي مړه غربت عام دي مړه نو مهنګایي عام ده ګوره نو مړه چې کوم یو څیز ګوري رس ترزه اور په بره ځي ده که نه ده داسې ده که نه ده جواب راکوي که نه هر څه په بره ځي که ښکته را روان دي खफकी गई मन्ने में पाकिस्तान में मुबारक शाह 14 अगस्त में खुशहाली मनाने वालों नया पाकिस्तान आपको मुबारक हो सियासी खबर है ना को हर सदौर सर खबरी दी कनी दी पैमान वाई हाँ हर यो बंदा پلا یقینو کې تر دې حد راغلی چې خپل خودکشي وکړي او غریب خو لازمن سمومینا چې غریب مومینا س دې به غلطو تلاس نه شي جواب راکړي که نه دا د چا د لاسه دا د چا د لاسه د دې غلطو خلقو د لاسه چې په خپلو ګناهونو توبې نه وباسو افسران د ملک هغه د بادشاه ښځې ته چا ووي وی ملک ارث اردان ملک ارث ګرانی دا او څه پیدا کیږي نه هغه ورته وایي دا دکانونه چې ډک دي هغه د دې نه خبر چې دکانونو کې ملاویږي پس په پیسو کنه هغې ته خو به تحفې راتلي تحائف راتلل سیزونه راتلل کور ته د دې نه خبر چې په دې پیسې تلي دي او که نه دي دا ارته دکانونه چې ډک دي خو هسې نه دي ښه د بادشاه ښځه دې نه څه خبر د عمران خان او یو بزرګه ساتلی لاس کې تسبیح نیولي پردی ښځه بزرګه لیدلې ده دا د ملک لیډر دی تو لعنت دی په داسې لیډر باندې زه ګوره سیاسي باس نه کوم او نه سیاسي مولیانو کې نه سیاست سره تعلق ساتم زه د نن دور په سیاست لعنت وایم خو چې غلط می بادشاه دی غلط به ورته وایم که غلط می پلار دی غلط به ورته وایم که غلط می رور دی غلط به ورته وایم که غلط می ګاونډي دی غلط به ورته وایم که نی وایم درب مجرم ما درب سیما مجرم ما دغه وجنا بعضی خبرې داسې وي مونږ د خپل امیر سره انخوتو چې بای دا کارونه دي غلط دي اوس هم ورته وایو غلط دي مشر مو دي غلط دي بای نیو در سره اتفاق در سره نشو کولی غلطو ته به غلط وایو څه به وایو که نه وایو غلطو ته غلط دا الله نبی وی الفاعل والساکت سویان غلطی کوونکې
او په غلطۍ چپ پاتې کیدونکې اوس ته غلطي ویني او سړی غلطي کوي او ته پې چپ پاتې شوې د الله نبي وایي سویان دا دواړه په ګناه کې یو برابر دي یو طرف ته غلطي کوي او بل طرف ته غلطي ګوري خدای پې چپ شو دا دواړه څه دي زه نه وایم دا څوک وایي د دې نه یېرېږو یار په دې ګناه کې برابر نشو د دې خلقو سره ځکه وایو یې که مني او که نه مني خو وایو خو به وایو که غاړه به خلاصو ګنې ورنه د الله عذاب ته متوجه شي حدیث کې راځي که نه بني اسرائیلو کې یو کلی علاقه وه الله جبریل ولیږه چې لاړ شه او جبریل په دې خلقو دا کلی الټه کا څه کا کلی الټه کا جبریل چې راغی ګوري پای کې یو نیک سړی دی الله الله کوونکی لاس کې تسبیح اړوي الله الله استغفر الله 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 یادوي جبریل لاړه الله ته وایي چې زما ربا تا د دې کلي د تباهۍ دپاره ما ته امر کړی خو زه لاړم ومې کتل چې یو الله ستا یو بنده ته یادونکی په دې کلي کې موجود دی الله که په دې کلي عذاب راځي نو دا نیک سړی به هم ورکې لتی کېږي الله نو دې ته یو درخواست کوم چې دا نیک خو بچ الله ورته وی لاړ شه جبریل اول په دې نیک الټه کا اول دې نیک ته عذاب ورکا ځکه د خپل تسبیح اړولو له زور ورکړی دی او د ده په وړاندې نوجوانانو ژوندی چرګ نیولی و او د ژوندي چرګ نه په ژوند بڼیخ کې د هغه منه نه کو په تندي ګونجي کدرې رانغلل لاړ شه اول په ده الټه کا اول په ده څه کا بابا اول په ده الټه کا اول ده ته عذاب ورکا سوچ کوئ او بزرګانو صرف خپلو تسبیح اړولو باندې والله که بچ شو صرف والله که په خپلو سجدو کولو بچ شو والله که په خپلو اعمالو بچ شو چې زما او ستا په محله کې په علاقه کې غلط کیږي او غلطو باندې ردونو کو ورته ونه وایو چې بای مه کوه دا غلط ګنې زما دشمني بچ بشو تاسو ته وایم بچ بشو من خپل بزرګان سره خپل تسبیح اړو که څوک ښه کوي او که بد کوي پرېږده دا وخت داسې دی نه نه رورا خپلو تسبیحو باندې نه بچ کېږي ګورې ښه الغرض خبره مې توبې او استغفار باندې کوله چې دا ملک مکمل کمپلیټ الله نه بغاوت کې روان دی یاد لرئ که الله ته متوجه نشي دا قوم او دا ملک الله ته رجوع نه کی یاد لرئ دا الله رحمت خو در کنار دا الله د غضب او دا الله د څپېړې انتظار دی دا وایو ځکه چې که الله عذاب رالیږي چې مونږ خو ترې بچ شو که نه ښه لکه دا بیګا چې 14 اګست کې شي اے مرګرو یاد لرئ توبه استغفار الله تا ډیر محبوب دی ډیر غوره دی یو حدیث کې راځي کفل د بنی اسرائیل یو بدمعاش دی سینوم دی کفل بدمعاش دی داغه بدمعاشي زنا کولو غلا کولو قتل کولو هر عمل د بيدینۍ باندې زړور ورتللو یو ځل یو زنانا د کفل نه د پیسو مطالبه وکړه دی ورته وایي پیسې در کوم خو ما سره به زنا کې څه به کې هغه زنانه مجبوره وه هغه دې ته تیاره شوه چې ټیک ده خو ما ته پیسې پکار دی کله د مجبورۍ نه سړی هر څه ته لاس واچي پیسې واخیستې وخت د زنا راغی چې کله زنا ته قریب کېدل نو دا زنانه داسې ورېږدې ده پرتوغاښ کلاو شه زنا ته نږدې کېده دا زنانه داسې هیبت واغسته دا کفل بدمعاش ورته وایي چې ولې او زنانه پریشان شوي ستا خو جوړېړه نه دی زنا ته ما نه خو دې پیسې اخیستې دي هغه ورته وایي بایجان خبره واوره دا هغه عمل دی چې ما چېرته زندګۍ کې کړی نو لیکن واړه واړه بچي
د پلار نه راته پاتې شوي دي هغې ته د رزق انتظام د هغې ته د خوراک څښاک انتظام کور کې نو دې ته مجبوره شوم چې تا نه پیسې والم او زه دا وکړم خو دا عمل ما کړی حدیث کې راځي پرتوغاښ پرانیسته د زنا دپاره فوراً چې کفل دا خبره واورېده هغه پرتوغاښ پرانیسته وتړه او توبه طایب شه څه شو توبه طایب شه حدیث پاک کې راځي د شپې وفات دی ساری د کور په دروازه لیکل کېږي هغه دور کې قانون داو چې د چا به د شپې څه ګناه کړې وه هغه به هم په کور لیکلی شوې وه چا چې به نیکي کړې وه هغه نیکي به ملایکو په کور لیکله هغه وخت کې دا د رب د طرف نه حکم و اوس خو دا حکم نشته اوس خو ستار دی ستار پردا چونکې دی که چېرې نن دا حکم وی سمو خیال دی اول زمولا چې زما د کور په دروازه لیکلی شي چې لوی غدار دی که نه داسې وایي که نه یار ځان یادوم تاسو نه یادوم لیکلی شوي به و که نه لیکن الله ستار دی دی امت ته ګوره زنا کوو پردې اچوي غلا کوو پردې اچوي قتل کوو پردې اچوي شراب څکو پردې اچوي جواري کوو پرده را باندې اچوي شراب څکو پردې اچوي نور غلط کارونه کوو پردې اچوي ستار دی ستار که چېرې د بني اسرائیلو غوندې زما او ستا د کور په دروازه لیکلی شوی نو یاد لره په دې کې به داسې خلک هم وي چې د لور سره به زنا کوونکي وو داسې به وو د انګور سره به زنا کوونکي وو داسې به وو چې په ماله کې زناکار شرابیان به وو غلط قاتلان به وو او په کور به لیکلی شوی چې قاتل بېګا دا قتل کړی پټېدی شو څوک جواب راکوي که نه پټ شوی به وی څوک ستار دی که نه خیر دا سړی چې وفات شه حدیث کې راځي د کور په دروازه لیکلي وو لقد غفر الله الکفلا لقد غفر الله الکفلا کفل ته الله د ټول ګناهونه معاف کړ خلک حیران دي چې دا خو یو بد کرداره بدقماش انسانو او د ګناهونه لا ورکې څنګه معاف شول حیران دي خلک انګوش بدندان دي خلک چې دا څنګه وشول خلکو چې تحقیق کو نو دې خبرې ته راورسېدل چې دا خو یو زنانه وه هغې ته دغسې مطالبه کړې او د بیا د هغې نه توبه یې کړې وه الله څه غواړي ملګرو څه غواړي توبه غواړي ښه الله دې زموږ توبې نصیب کړي الله دې زموږ توبې څه کړي ملګرو نصیب کړي الله دې په دې بیان اول ماته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي کوم چې نی خبر هغه خو نه دی خبر کوم چې خبر شول او سره د خبرېدو نه بیان یې واورېده او بیا هم دې د غلطو نه توبه نه وباسي دې دا وګڼي چې فوراً اوس د دې نه وروستو پکړ دی بس نشي دې رب ګوړی ځکه الله په ناخبرۍ کې په ناپوهۍ کې یو قوم نه تباه کوي خو چې خبر شو او د خبرېدو نه بعد هم توبه نه وباسي یاد لره فوراً الله نیولي او پکړ کړي دي ښه چې الله ته توبه وباسو الله زموږ توبه ده الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ په ګناهونو د عفو قلم راکاږي دعا وکړي اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اے رب العالمین سچ موردل ساورو اول په مونږ ته او بیا اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله زموږ ګناهونه په نیکو بدل کې الله زموږ په ګناهونو د عفو قلم راکاږي الله مونږ ته په صحیح معنو کې توبه نصیب کړي رب العالمین د اسمان د خیر فیصلې په مونږ نازلې کړي اسماني بدو فیصلو نه مونږ بچ کړي الله زموږ دواړه جانه خسته کړي د دواړو جانو بدرنګو نه مونږ بچ کړي اللهم صل علی سیدنا ګورئ دا نیټ باندې دا بیان تاسو اورئ